علامة عبد الغني شيخ ده حديث ستر عدم دي. علامة عبد الغني شيخ ده حديث ستر عدم دي. ده ديني علوم كان دي ده ديني علوم كان دي طول عالم تربر خمن دي. علامة عبد الغني شيخ ده حديث ستر عدم دي. علامة عبد الغني شيخ ده حديث بشارت تركوم سبيابا فايوا حليمة فهيمة سليمة جبا ده هدايات ونسيم رأنوزي ده عزيمة شهداء إسلام كونفرنس خصوصي مهمان روحاني مربي جامع المعقول والمنقول شمس العوام وفريد الفحول أستاذنا وقبلتنا داعي انقلاب إسلامي شيخ التفسير والحديث حضرة علامة أبو حافظ محمد يوسف دام الله حياته علينا نائب أمير أول جمعية علماء الإسلام بلوچستان عبد الغني صاحبتا خاصتنا كويس ممتا مفيدا سديدا تبلار راوكي. علامة عبد الغني شيخ ده حديث ستر عدم دي. او د سهار صد علماء علمي سیاسي جهادي ګلدسته دا ستاسو په مخ کې سوی. البته چې د مجلس حقوق یا د اجتماع حقوق یا د مرګرو چې د هفتو سره د ستړیا وي هغه دغه دپاره چې تاسې څه واورئ الله جل جلاله به د دې اورېدو د ناست د دې تاسو ته په دنیا او آخرت کې وزرونه دله درکړي. دا وختي طور ستاسې انتشار دا به شاید ستاسې اخلاقي فرض هم نه وي. شاید په تاسې راغلو کې د چا ځای که لرې وو هغه به زما لرې وي. لار که ډېره کچه وه بې خونده وه هغه به زما وي. خو چونکې د مولوي خیر محمد صاحب دا حکم دی چې ته په تنګ وخت څه مختصرا گفتگو وکړه لہذا زه به ډېر کوشش کوم چې په لږ وخت کې بعض ضروري ټکي ستاسو په مخ کې گزارش کوم ستاسې څه دا توقع ده چې دغه انتشار یوه خوا بله خوا ته ګرپر دا شاید ستاسې د راتګ سره هم مناسب نه ده. د دې عظیم اجتماع د دې محنتو زحمتو سره هم مناسبه نه ده. دا تاسې اورېدلي دي یا هم په دې باندې عقیده ده چې د الله جل جلاله د عظیم نعمتو دا نعمت بعثت انبیاء علیهم السلام د انبیاء علیهم السلام عظیم نعمت او د هغه عظیم قرباني محنتونه دا موږ ته په تاریخ په احادیثو مبارکو د قرآن پاک په 114 سورتو کې دا واضح دی چې موږ یې وینو موږ یې اورو زموږ پر هغه باندې عقیده ده. انبیاء علیهم السلام محنتونه زحمتونه قربانۍ هغه د دې وجې ضروري وه چې عقل د انسان ناکافي دی. عقل دا فیصله نشي کولی چې دغه لار خیر ده دا لار شر ده. عقل نسبت و آسماني وحي ته لکه د سترګو ولمر که لمر نه وي سترګې بیا دید نه کوي. لهذا عقل دا د خیر فیصله هغه وخت کولی شي چې د انبیاء علیهم السلام لار د دې رهبر وي او هغه د دې صراط مستقیم وي. انبیاء علیهم السلام لیلا و نهارا د الله ته خلق د بندگانو د بندګۍ سره ژغورل
لکه څنګه چې د نوح علیه السلام په حق کې الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم رب انی دعوتهم لیلا و نهارا فلم یزد دعائی الا فرارا اے اللہ 500 کاله ما دی بلل د شپې او د ورځې خو د هغه په نتیجه کې د دې سرکشي وه لہذا انسانان بیا دوی ته تېر سو بعض سرکشي اختیار کړه چې هغه ته حزب شیطان او بعض د پیغمبران علیهم السلام تابعداري اختیار کړه چې هغه ته حزب لاول کړي انسانان دغه دوی طبقې حزب شیطان یا حزب الله حزب شیطان چې د انبیاء علیهم السلام د تابعداري د پیروکاري د وفاداري سره لاس واخیستی نو هغه د الله جل جلاله د عذاب مستحقین سو عذاب الله جل جلاله دوی نمونې ودې ته ورکاوي یو د ملائکو په واسطه لکه مځکه پر هغه باندې زلزله سیلاب پر هغه باندې راغلی ډبرې پر هغه باندې ورېدلي دا قسم نور عذابونه او یو د انسانانو په واسطه چې هغه ته په اصطلاح کې د شریعت جهاد ویل کېږي لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي وقاتلوا بسم الله الرحمن الرحیم وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم تاسې د داخل سره په تیاره توره باندې مقابله مبارزه کوي الله جل جلاله به دوی نیست و نابود ګرځي ستاسې په لاسو باندې ستاسې په واسطو باندې لہذا دغه ته ویل کېږي جهاد اصل لغوي معنا بذل المجهود فی سبیل الله یا لرضاء الله خدای درکړی توان د الله د دین لپاره او په اصطلاح کې د شریعت جهاد مقاتله د کفارو لپاره د کلمې د سر بلندۍ مقاتله د کفارو د کلمې د سر بلندۍ لپاره دغه د جهاد اصل معنا لہذا په جهاد کې د درو شیانو ضرورت دی چې هغه شرطونه دي یو دا چې علو د کلمې به وي علو د ځان به نه وي یعنې د کلمې د سرلوړي د ځان سرلوړي به نه وي دوم د امیر او اجتماعیت غواړي او درېیم یې څه قدرې طاقت د مبارزې غواړي دغه جهاد په ابتدایي ریاست کې و یا نه په ابتدایي ریاست کې په مکي زندگی کې آیات کریمه دا نازل و چې ستاسو په مخکې ما تلاوت وکړي بسم الله الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین صرف د وینا در حد پورې د پیغمبر کردار یا د هغه څخه بعد صرف اجازت دفاع رالی چې څوک مې ټکوي مروړي مې نو د هغه دفاع تاسې کولی شئ بسم الله الرحمن الرحیم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير مظلوم مسلمانان هر چیرې چې دي کافران یې وهي ټکوي در پښو یې لاندې کوي د لکه چې یې د هغو دپاره قرآن صرف اجازت ورکړي چې تاسې د دفاع اجازت به تاسې ترسره درېیم نمبر بیا د مسلمانانو دپاره قرآني پیغام راغی که چیرې پر تاسې باندې کافران حمله آور وي او هغه پر تاسې باندې ظالمانه غاصبانه حملې کوي دفاع بیا پر تاسې باندې فرض دی دا دفاعي جهاد فرضیت په دې آیات باندې راغلی او څلورم نمبر بیا جهاد فرض سو لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم مشرکانو قتال د هغه کندیزي د هغه مبارزه البته علماء کرام وایي
کچیری دفاعی پوزیشن کې وو مسلمانان چې کافران پر حمله آور وو هلته پر ځای او کچیری دفاعی پوزیشن کې نو مسلمانانو غوښتله چې د دې جوبه ولاړه سي چیرې پرې یوه علاقه د کافرانو حمله وکړي نو اقدامي چې دی که پر ځای نه دی به هر حال فرض کفایي پوزیشن جهاد دفاعي نن پر امت مسلمه باندې هغه جهاد دی چې هغه یقینا هر ځای دفاعي دی او جهاد دفاعي کې د علماو اتفاق دی چې هغه